إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. مخکې آیت کې الله رب العزت د هغو خلکو تذکره کړې وه چې کوم خلک مصیبت ټایم کې صبر نه کار واخلي، او بل د صفا او د مروه ذکر یې کړی و چې دغه چې کله مؤمنان دغه عبادت وګرځېدل چې یاره صفا او مروه منځ کې به سعی کوو په حج موقع باندې یا عمرې په موقع باندې وي، نو مسلمانانو مؤمنینو خلکو دا زړونه کې راوړل چې یاره په دې ځای کې خو بتان پرته وو، موږ څرنګه یو د الله تعالی دې کې عبادت کوو. نو الله تعالی دوی دا جواب څه وکړ په دې طریقې سره چې دا ټایم کې د الله تعالی حکم نه و، نو اوس د الله تعالی حکم دی، اوس تاسو که دغه ځای کې سعی کوو نو د الله تعالی طرف نه حکم دی، په دې باندې تاسو ثواب او اجر ملویږي. او دینه نو کې ذکر کوي چې ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، هغه خلک چې هغه د الله تعالی کتاب کې کوم احکامات دي یا د هدایت مطلب کومه د فائدې او د نقصان خبرې دي هغه د خلکو نه پټوي، نو داسې خلکو باندې الله تعالی ذکر کوي چې لعنت وي، د الله تعالی لعنت وي او د ټولو خلکو مخلوقاتو لعنت وي په دې باندې. او لعنت مطلب چې د الله تعالی رحمت نه بلري وي، همیشه لپاره بخار او ذلیل ګرځي. او دا کوم خلک دي چې د الله تعالی کتاب کې پټول کوي او د الله تعالی مسله د کومه کتاب کې ذکر د خلکو نه پټوي، نو دا کار د علماو حضراتو دی. علماو ته پکار دي چې کومه خبره وي د الله تعالی دین صحیح احکامات وي، نو هغه خلکو ته صحیح واضح بیانول پکار وي، دا چې د کومه او کوتاهي ورکې نه کوي لکه څرنګه یهودو او نصاراو به کول ورکوي، اهل کتابو څرنګه کول لکه مخکې مو واقعه ذکر کړې وه، دوی یوه مسله راوړله د رجب باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم باره نبي صلی وسلم ته، او بیا ویلو چې یاره نبي صلی وسلم ته ویل چې دا تاسو کتاب کې نشته دی، نو دوی ویل چې دا مو کتاب کې نشته دی. چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دوی ځای ته لاړ او د دوی کتاب یې راوړول، نو د رجب مسله ورکې وه، خو دوی خلکو ته نه به یې راوړه، پټولی یې وه. نو دا علماو باندې حق دی د عوامو چې دوی به عوامو ته بیان کوي په صحیح طریقې سره، قرآن او د حدیثو موافق. کوم خلک د قرآن او حدیثو موافق مسله نه بیانوي او مسله پټوي، نو دا شی حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ټیک د دنیا کې دوی خولو ته ټوکري اچولې وي، حق نه بیانوي، او قیامت ورځ بیا دوی ته د اور والا ټوکري چې دا به ورته واچولی شي او د دوی خولې بیا اور والا ټوکریو سره بند شي. دې دپاره چې دنیا کې تا خوله وه او تا مسله خلکو ته نه بیانوله، نو اوس لحاظه تاسو خدای چې دی دا بس په دې ټوکري سره بند وي. او بله مسله به دا ذکر کوي د عالم سړي والا توبه. مخکې آیات ذکر شو که نه چې یاره د کوم خلک کتمان کوي، حق څوک پټوي، علما یې پټوي چې عوامو ته نه بیانوي. اوس ورسې ذکر کوي که کومه خلکو حق پټ کړی وي او هغه نه پس بیا توبه وبستله، نو بیا داسې خلکو دپاره الله تعالی غضب نشته دی. خو ګوره دا علما والا کوم خلک دي چې کومه توبه ذکر کوي، قرآن کریم کې 3 ځای توبه ذکر دی. یو دا ځای کومه ذکر دی سورې بقره کې، دا توبه دی د عالم سړي والا. دویمه سورې دی آل عمران کې ذکر کوي او بل سورې نساء کې ذکر کوي. سورې آل عمران کې چې کومه ذکر کېږي نه هغه توبه د امي سړي والا دی په یو کم 90 نمبر آیات کې، او د توبه د منافق له ذکر کېږي په سورې نساء کې ذکر کېږي 140 نمبر آیات کې. قرآن کریم کې دغه درو قسمه خلکو له توبه چې هغه ذکر شوي دي، او دغه 3 خلک یې ولې خاص کړي دي؟ یو عالم، دویم منافق او دریم امي. ځکه چې عالم خو ځان ته چې زه بالکل صحیح پکه مؤمن یم، او دویم امي چې هغه هم دغه دعا کوي چې زه مؤمن یم او د پیغمبر امتی یم، او دریم نمبر منافق چې دی هغه خو وي کافر،
په زړه کې څه منافقت وي په خولې باندې ظاهر باندې اسلام کلمې ظاهره کړې وي نو هغه هم الله تعالی ذکر کړی دی منافق الله تبین ذکر کړی چې هغه ځان ته مسلمان نه وي مؤمن نه وي او باقي کوم خلک پد شول هغه مسلمان دي نه ځان ته مسلمان نه وي نه په ظاهري طریقې سره کافر دي نه هغه دپاره هېڅ هم نشته وي هغه دپاره دا چې کله اسلام وروړي اسلام نه پسې دا احکامات بیا هغو دپاره هم دي خو ټول نه اول لازمي خبره هغو دپاره ایمان دی چې دوی ایمان راوړي نو دې ځای کې د عالم را توبه ذکر کېږي او هغه دپاره شرایط ذکر کېږي یو شرط دا دی چې توبه وباسي او دویم دا دی چې توبې نه پس دی به نیک عمل کوي او دریم شرط دا دی چې کومه مسله یې پټه کړې دی کوم حق یې پټ کړی دی هغه به واضح خلکو ته بیانوي به او هغه نه پس دې را توبه سي بیا قبلوي الله تعالی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى یقینا کسان چې دوی پټوي هغه څه کوم الله تعالی نازل کړی دی من البينات د حکمنا والهدى د هدایتنا من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب ورسد آنا څه مو بیان کړی دی خلکو ته په دې کتاب کې اولئک یلعنهم الله دا کسان دي چې الله تعالی په دوی باندې لعنت کړی دی ویلعنهم اللاعنون او لعنت په دوی باندې لعنت یونکي الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا مگر خلق چې دوی توبه وکړه عمل وکړه نیک او بیا عمل نه پاست نیک عمل وکړه نو اولئک دا خلق دي چې دوی توبه د الله تعالی په دربار کې قبول دي واتوب علیهم او زبا مهرباني وکم په دوی باندې یا به توبه قبول کم د دوی ورا وانا تواب الرحیم زه توبه قبلونکې او رحم کوونکې هم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار یقینا خلق چې دوی مړه شو د کفر په حالت کې او دوی کفر ایمان نه وروړي نو اولئک علیهم دا خلق دي چې په دوی باندې لعنت الله والملائکه والناس اجمعین دوی باندې لعنت الله تعالی ولوي د ملائکو ولوي هم درنګي د ټولو خلکو لعنت په دوی باندې وي خالدین فیها دیو همیشه د پروي په دې لعنت کې یعنی په دې غضبونو کې لا يخفف عنهم العذاب سپک بنه کړی شي د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ملويږي الله تعالی موږ عمل کولو توفیق نصیب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا